د پاسون نیوز ډېرو قدرمنو کتونکو د مینې او د خلوص ډک سلامونه مې قبول کړئ. نن د سوات او د بونیر په بارډر کلیل کې موجود یم او دې کلیل ته ډېر پوهان او ډېر مینهناک او ډېر سیلګري راغلي دي. هغوی سره به د دې علاقې د ښایست په حوالې سره او د دې علاقې کې د کمي په حوالې سره پوښتنې کوو. راځئ موږ سره. دې سره پخوا کې چې کوم دی یو کوز ګوکن دی یو بر ګوکن دی. د دې ځای نه چېرته یو تن تللی و ایران ته د تهران په جومات کې چې کوم دی د جمعې مونځ یې کوو نو هغه ملا د جنت ډېر صفتونه کول چې په جنت کې به دای په جنت کې به دای په جنت کې به دای. نو اخر هغه بونیري چې کوم دی هغه د هغه ونه شو او پاسېدو پسې یو مولوي صاحب یې دا تا چې څومره صفتونه وکړل که نه دا ټول چې کوم دی دا په ګوکن کې شته. خو ته ماته دا ووایه چې ته د کوز ګوکن خبره کوې او که د بر ګوکن خبره کوې. نو خلک په خندا شو چې یاره دی خو د کوز ګوکن او د بر ګوکن مثال چې کوم دی د جنت سره چې کوم دی ملاوي. خو حقیقت دا دی چې سوات له الله تعالی او د بونیر د علاقو سره د بونیر د علاقې ته چې کوم دی الله تعالی ډېر زیات چې کوم دی حسن ورکړی دی. زه په خپله سویزرلینډ ته تللی یم. سویزرلینډ او په سوات کې ما یو بنیادي فرق محسوس کړی دی. سویزرلینډ هم د سوات په شان ښایسته سیمه ده بلکې زه به دا ووایم چې سوات یې زیات ښایسته دی. خو په سویزرلینډ او په سوات کې فرق څه دی؟ هغو سړکونه جوړ کړي دي، هغو ځای په ځای سیاحانو دپاره جدید سهولتونه پرووایډ کړي دي، هغو ایون غر ته ټرین خیجولی غر ته. نو دلته خو زموږ یو سړکونه ډېر کمزوري دي یا که یو نیم سړک جوړ شوی دی نو هغه دومره تنګ دي چې دوه ګاډي پکې ډېر په مشکله پاس کېږي، یا که سړکونه جوړ شوي دي خو ځای په ځای پکې بیا هم وران ځایونه دي. نو هغه مزه سړي له نه ورکوي چې کوم سړی په لانګ ډرایو راوځي او لانګ ډرایو هم انجوای کوي او ښایسته علاقې ته ځي هغه هم انجوای کوي. زمونږ یو ډېره غټه خوشقسمتي ده او موږ نورو خلکو له هم دعوت ورکوو چې یاره تاسو دې ځایونو ته راشئ، دا ځایونه وینئ، خپل ټینشنونه هم ختم کړئ. او یو اپیل به حکومت ته وکړو چې تا موجوده حکومت شو تیرو حکومتونو خو څه نه دي کړي. موږ امید هم ظاهروو چې دا موجوده حکومت دې طرف ته لږه توجه ورکړي د دې علاقې د ترقۍ دپاره. دلته د پکنیک سپاټونه جوړ کړي، د دې ځای په روډ دې توجه ورکړي. نو یقینا چې د نورو بهرنو علاقو نه به زیات سیلانیان دې طرف ته راځي او دا علاقه به هم انجوای کوي او دلته به د سیاحت د کومه شعبه چې ده دا به ترقي هم مومي. پکار ده چې د خوشه خلک د منګوري خلک یا د خوا د بونیر خلک بور کېږي یا داسې ټینشن ورته جوړېږي هغه راشي دلته کې د دې ښایستونو نه خوند واخلي. نو پکار د سیاحت چې دی هغه زمونږ په سوات دپاره بیا خصوصا د ملا د هډوکي کار کوي او هغې سیاحت باندې که کار وشي روډ جوړ دی بعضې ځایونو کې لږ لږ معمولي کار پاتې دی خو هغه هم ممکنه ده چې زر وشي هغه روډه پرې خورا شوې ده. نو که دلته هغوی راشي یا محکمه سیاحت والا څوک راشي یا د دې ځای کې لوکل خلک ځان داسې وړه وړه پوینټونه جوړ کړي او دې خلکو ته هغه سهولیات ورکولی شي. لکه اوس مونږ راغللو لاندې راکوز شو، مونږ ویل دلته به چېرته چای وي چای به وڅښو نو چای والا نشته. نو چې چای وی نو هغه مزه به د دې حسن هغه دوباله شوي وه. چې تاسو د اخوند صاحب خبرې ترې واورېدلې چې دلته کې د قدرتي حسن ښکلاګانې خو ډېرې زیاتې دي، خو لیکن زموږ حکومت وخت دلته کې څه خاص پاملرنه نه کوي. دوی د حکومت هم دغه مطالبه کړې ده چې دلته کې د سیل سپاټۍ لپاره پارکونه څه هوټلې تیارې کړي چې کوم سیلانیان دلته کې راځي چې هغوی ته کوم سهولت چې کوم دی هغه ورته میسر وي. د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.